أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. دا د قرآن پاک آیات مو تلاوت کړلو. قرآن پاک په دې آیات کې الله پاک د قصاص والا حکم کړی دا. قصاص خپل معنا دا مماثلت. مراد دغه دا چې سره ظلم کړی وي مغنا مغوره بدلا خستل پکور دی اور دا جایز دی. دین زیات بدل اخستل زیاتای کول دا نه جایز دی. ځکه قرآن مجید نور آیتونه دا معلومیږي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، او بعضو کې فرمایي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. څه مفهوم دا غیا چې څوره تاسو سره زیاتای وکړل شي اندوره بدلا تاسو نه خلې. قصاص په شریعت کې څه قتل کول او زخم لګول د هغه څوره سزا ده مغه کې ته برابري وکي مماثلت وکي، یعنی چوت څنګه قتل کړی مغه سي قتل کی، چوت څنګه زخمی کړی مغانو نه زخمی کی. دي دا شریعت کې قصاص یې رشي. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه آیتونو کې د ابن ابي حاتم رحمت الله په سند سره ایوا واقعا نقل کړی چې دا آیتونو شان نزول څه دا ویلی الله په دسه فرمایلی. نو زمانه اسلام نه مخکې یعنی دور جاهلیت کې د دوه قبیلو په منځ کې جنگ وشولو. ایوی قبیله ول هم ډیر کسون مړ شولو، بلی قبیله ول هم ډیر کسون مړ شولو. دې ټیم کې یا دغه خپل منځ کې تصفیه نه وشوي، جوړه نه وشوي. اسلام راغلو. اوس کې د اسلام راوړلو کې دا ډوړه قبیله داخلي شولې، یو قبیله هم مسلمانه شو، بل قبیله هم مسلمانه شوله. اسلام راوړل نه بعد دغه د خپل د مقتولین چې کوم یو طرف نه قتل شو بل طرف نه قتل شو خپل مانس کې د یو بل تپوس کول شروع کړلو. هغه قبیله څنګه د قوت ولا هغه چې مو بوره پر نر ځکیږي چې ایمو لکم غلام تاسو قتل کړی ایدی په مقابله کې تاسو آزاد نه قتل کړه. نو قرآن پاک په دې باندې صراحت سره رد و فرمایلو چې تاسو د کومه جاهلانه او ظالمانه مطالبه ده به نشي منله. آزاد کوم آزاد مړ کړی دا آزاد بور کې مړ کیږي، آزاد کوم غلام مړ کړی دا آزاد بور کې مړیږي، آزاد کوم خزم را کړی دا آزاد بور کې مړیږي. که غلام مړ کړی غلام به مړیږي، غلام په مقابله کې به آزاد نه مړیږي. خزم را کړی خزه به مړیږي، خزه په مقابله کې به سړی نه مړیږي. لکه موږ تاسو پښتو کې چې یو ته مړ کړی دوا بوته بدلاو، یو بوته په سلو باندې بدلاو. اسلام دې خبرې اجازه نه کوي. بل خبره ته جذباتو کې راځي زور کوي، زبردستی کوي، تجاوز کوي. اسلام دې خبرې اجازه مونږ نه کوي. اسلام ځون ته یو مذهب ده، اسلام ځون ته وسعت نظر لري. ایتو جذباتو تابع نه ده اسلام چې موږ سره یو بوته په سلو بدلاو. دې مو ته دا مرکز به دغه هغه سړی مړو دوبه ولا قطر ولا بوته مړو خبر ولا اتر ولا بوته مړو. اسلام دې خبرې اجازه مونږ نه کوي. څوک سړی قتل کړه مغاب قتل کول شي، مغاب قصاص کول شي. قاتل کا آزاد دا آزاد به قتل کول شي، قاتل کا غلام دا غلام به قتل کول شي، قاتل کا خزه دا خزه به قتل کول شي. دې دا مطلب نه چې ټول غلامي قتل کړي ته ته مقابله کې آزاد قتل کیه ته خزه مړه کړي ته ته سړی مړ کې نه دا خبر بنشي کېدله. څو چا قتل کړه قتل کې به مغا قصاص کیږي. او اسلام دې ځون کې بل خبر هم اجازه کوي کچې ته دغه خپل مانځ کې مفي کوي وبل تعفو کوي، دیت خلی دیت هم غستل شي. ضروري نه چې خو محبت قصاص خلی دا خپل مانځ کې دی قبيلو ولا غدا غوته اختیار ده. د قصاص حق اولیاء ته حاصل ده. مثال چې د چا ولا کس مړ ده د دې کوم ولیون دي دغه ته حق حاصل ده. کلی ولا قوم ولا قبیله ولا رچ شي وای چې مو قصاص کړو نه. شریعت د دې اجازه کلی قوم قبیله وته هم نه کوي، نو ملک ته ویر کوي، نو بل چوت ویر کوي. چې د چا زوای ده چا ورور ده چا ویره ده چا مسای ده دغه ته د قصاص خستلو حق ده. نه کې دا څو قوم رچ شي وای چې مو به دي بدلا خلو مو به دي قصاص کړو نه. شریعت دې اجازه هغه ته نه ویر کوي. شریعت اجازه ورکړیا چې د مقتول کوم ورثون دي کا ورثون کې څلور ورثون وو
درو معاف کړل یو نه معاف کوي بیا هم شریعت دې دینه به قصاص نه خلې تاسو اوس د کوم څه نه معاف کوي دا یو ته دیت ملويږي دیت سره ملويږي دا سړی علماء نه تاسو کی هغه ازون کې شریعت متټول بیان کړی دي خاوس قصاص خلی د مقتولین اولیاء به خلی کله قوم قبیله دا بنره چیږي چې غوې مو به پړسی کوو او مو به مثال اون بدل خلو مو به قصاص خلو نه دا البته کا وارث خلی او وارث سره قوم مدارسه بالکل مدر سره یو ته هغه وخت بدلا وخت قصاص نوخلا اوس قصاص بچو خلی قصاص کوم صورت کې واجب ده نو قصاص مولدوی اگر چې حق تی اولیاء دا چې کوم دي مقتولین مشرون دي خو په اجماع دی امت دی علماء په دې خبرې باندې اتفاق ده صدو کله د خپل حق وسلې دي د دې کې د اختیار نشته د صدو قاتل په خپل باندې مړ کی بلکې د دې حق سره ولودي پاره مسلمان حکم بچو دا اسلامی ملک تا یا دغه حکم نائب دا اب دینه قصاص خلی ویلي چې د خپل باندې پاتې نشته چې قصاص کوم صورت کې واجب ده کوم صورت کې واجب نه ده دې جزئیات ډېر باریک دي ګوره دا وړه خبر نه چې موږ تاسو جذباتو کې روشي دا وکي هغه وکي نه اسلام مو مسلمانانو یو څنګه قتل کول مو باد غنو اندسې قتل کې تجاوز کول چې دغه بدلا خلی هغه مو باد غنو لکه قاتل څه ته مړوي هغه د پر اسلام ته تلیار خلی لکه اسلام لري نه تور کې تجاوز کوي نو دا مو باد غنو دا ضروری نه ده چې قصاص خلی قاتل قتل کوي او به تور کې تجاوز وکي د تجاوز هم ظلم ده ای دی واجنه اولیاء مقتولین بو کې دا شي غصه کې روشي هغه ته مثال یو داس وشته دوی یزو کې په مخ ور باندې ججری تشکی کنه بالکل زخمی کې مخ د هغه کې وایسي زینا اسلام د تجاوز حق نه کوي نو په اتفاق علماء امت حق ته قصاص حاصلول دي پر اسلامی حکومت طرف ته رجوع کول پکور دي اولیاء ته حق حاصل له د قصاص وغلی خدانن سبا څوک خبره ده چې مو قوم فیصله کړی ده څوک قاتل ته هم سزا ریاست ورګي ویلي چې ریاست ذمہ ور ده ریاست په امن پیدا کوي ریاست په داسې زګونی ورګي پاکستان په ان کې الحمدلله دا د فیشتو دي چې چوب پړسکیږي چوب قتل کول شي چوب قصاص کول شي دا ټول د فیشتو دي ابله خبره چې هغه باندې عمل کیږي نه کیږي هغه ځون دی موجوده ځون دی خبره ده نور الحمدلله پاکستان په آئین کې اسلامي د فیشتو دي پاکستان په آئین کې د اسلامي ټول څه حقوق دي هغه تقریبا شتو دي ورګي جذبات کې نه دي راتل په کور ته وای ضروري بس او په پنسي کې داسې وکي ریاست کې بغاوت اسلام دغه سبق نه ویږي بهرحال څه د کوم قومي سطح باندې فیصله کیږي قومي سطح باندې څه د کوم خلک رچیږي دغه د پکور دغه څه ګوره اسلام ته سوچ وکي نن به ته وافي صلاح وکي ته خپل قوم شرم ته وګوري کلی شرم ته وګوري اسلام ته ورکه ونه کتل سبب ته به عزت وي کدي دنیا کې به عزت نشي اخرت پوری ځي نه سبب خو مخ ولا پکته پوس کوي ته دوره تجاوز ویلی وکړلو ته خوده خطر نه یې کنه نو ته اسلام یو ته پلوس کیدا نه شریعت یو ته پلوس کیدا الله موجود ده اسلام د الله دا شریعت د الله دا نظام څه صورت د الله په حکم ته بیان کړه دا د اسلامي نظام نه چوکم څه باروزی د اسلامي نظام نه بار څه چوکا وزي مو غسر نه یو سره مو د مخالفت هم کو مو خپل اسلام مو خپل دین بالکل بیانو دوره جذباتو کې نه دی راتلل په کور څه ته خپل الله باندې سترګې ور پټي کې ته خپل اسلام باندې سترګې ور پټي کې ته خپل شریعت باندې سترګې ور پټي کې مو دي کایل یو څه بالکل کوم سره جرم دور دا اسلام دي ته کومه سزا ورګي اساسو بالکل بالکل پکور دي پاکستان آئین دي ته کومه سزا ورکول غوړي هغه بالکل بالکل پکور دي خبر کوي چوک ریاست کوي چې شمبوشي کوي بالکل عوام تروتل پکور دي عوام روزي دي په خلاف بغاوت اعلان وکي سدي سزا انده غدا کنن دي ته سزا ورنه کړل شولا سبب بل هم د جرأت کوي ندي جرأت بندولو دي پاره دي دانو نه سزا ورکول پکور دي ریاست نه د مطالبه کول پکور دي او امید هم دا غدا چې د پاکستان ریاست او اسلامي ریاست ته ان شاء الله هغه به د اندانو نه سزا وی کوي آینده د پاره چې دا جرأت پیدا نشي الله تعالی د دې قرآن باندې مو عمل کول توفیق نصیب کی مو ته د کومي خبرې ته وکړلې دا معارف القرآن د دې آیات لاندې تفصیل سره لیکلي او مو دا یو خبره ته سورۃ د بیان کړل لفظا بلفظا ان شاء الله مفهوما د مو معارف القرآن نه بیان کړي الله تعالی د مو دوست په دې عمل کول توفیق نصیب کی او د موجودات کوم کیس شو دا مدیه نامه ولا زه د دې خبرې وسم دا کولو تر بنیای کول ک جرمدار وي سزا د بالکل ورکړل شي ورګ سره مور پر جرمدار وي هغه ته دم سزا ورکړل شي او ک ورګ جرمدار وي مور پر خبر نه وي هغه دینه برأت اعلان کوي چې نه موږ وی زیاتای کړه دا بالکل د سزا ملو شي به مور پلور او دغه کوړه دا نو منه تجاوز کول نو قوم ته حق حاصل لا نو ریاست ته حق حاصل لا نو بل چوته حق حاصل لا سیاستن دي خپل خبرې شتو دي کنه که سیاستن دي ته سزا حکومت وی کوي ریاست وی کوي هغه ځون دی خبر ده اسلام هغه جواز وی کوي هغه سیاستن وتیل شي نور دیانتن
هغه حق دغه چې چوک قاتل د اندی ته د سزا ورکړل شي سزا ایمو مطالبه دغه چې کولو تر باندې د پنسي ورکړل شي چې خلکو کې بیا جرأت پیدا نشي ریاست چې د څنګه سزا ورکول هغه پټه سزا ورکول ساریونه ولو چې کولو متبع هم قبولیا خو سزا ضرور وکول پکور دي الله تعالی د مو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته